بسم الله الرحمن الرحيم. أتم قاعدة مادة نمبر 8 الأصل في الصفات العارضة العدم. اصل په صفات عارضه کی عدم دی. د دې بل تعبیر دی الاصل في الامور العارضه العدم، بل تعبیر دی الاصل في الصفات الاصليه الوجود حتى يقوم الدليل على خلافه. ندلته د صفات اصلیه بیان کړی دی ماده کې. اصل په صفات اصلیه کې وجود دی، نو جانب مخالف ادا دی چې اصل په صفات عارضه کې عدم دی. او بل تعبیری الاصل العدم، اصل عدم دی، عدم مقدم وی رست وجود راځي. اصل بیان مخکې تیر شوی، وضاحت د الفاظو اصل بیان تیر شوی دی. دویم لفظ پکې فی الصفات دی، صفات د صفت جمع ده او د دې لغوي معنی ده د یو شی حالت او کیفیت چې شی په غي معنی قائم وي، لکه سپینواله، تورواله، دا د یو شی صفت او حالت ده. به د وجود او د عدم په اعتبار سره د صفات او دوه اقسام دي، څنګه چې دواړه مادو کې تیر د مادي په یو بل تعبیر کې تیر شو. یو د صفات اصلیه ویل کېږي، بل د صفات عارضه. توجه وکوي، صفات اصلیه دا هغه صفاتو ته ویل کېږي چې په یو شي کې ابتداءً او پیدایشي تور وي. به الفاظ دیگر عموما طبيعي تور باندې دا صفات موجود وي. مالک پرون مثال ویلې، یو سړی پیدا شي په لاس کې 5 ګوتې، همدغه شان غوږونه دوی، سترګې دواړه روغي. نو پیدایشي تور او ابتدایي کوم صفات وي هغه د صفات اصلیه وي. یو یا کم صفات چې عموم طبعا موجود وي، عام طور باندې طبعا موجود وي، هغه صفاتو ته صفات اصلیه ویل کېږي. همدغه شان یو بل مسله، کم امور چې یقیني طور ثابت شي او به په معدوم والی کې شک وي، دغه امور تم صفات اصلیه ویل کېږي. دي کوم الاصل فی الصفات الاصلیه الوجود ماده بچلیږي. نو داسې به وایو د یو شي هغه صفت چې هغه په هغې کې ابتداءً پیدایشي طور وي او عام طور باندې طبیعي پکې موجود وي، یو او د یو امر وجود چې یقیني طور ثابت شي او به په معدوموالي کې شک وي، دا دواړه چې دي دې ته به د صفات اصلیه والا حکم شامل وي چې الوجود. دویم نمبر صفات لکه دې بار مثال مخکې ما هم ویلو، جنۍ دا باکره کېدل لري د اصل له اصل کې جنۍ چې دا باکره وي، مبیا دا عیب نه سالمه کېدل د اصل له. یو عقد دی صحیح عقد وي دا اصل له، دا مخکې ویلو چې اصل پرونه ویلو تقریبا چې صحیح دا چې عقد به صحیح وي، بلکې د اصل هم ګڼ اقسام ذکر کړي په هغې کې یو دا چې اصل په عقود کې صحت دی. دویم نمبر دی صفات عارضه. د دې صفاتو نه هغه صفات مراد دي چې هغه ابتداءً نه موجود، پیدایشي طور باندې نه موجود، عموما غیر طبیعي، عموما طبیعي نه وي. دا یو صورت تعبیرات هم بدل وکړه. صفات عارضه و هغه صفات مراد دي چې پیدایشي طور نه وي، به الفاظ دیگر ابتداءً نه وي، به الفاظ دیگر عام طور باندې طبيعي نه وي. او دویم صورت د یو امر چې یقیني طور عدم ثابت شي او به وجود کې شک وي، نو د دې د وجود هم صفات عارضه ونه وي، اصل به وجود کې عدم وي. تاسو پوه شولې؟ حکم یې څه دی؟ حکم دا دی چې کله د صفات اصلیه د وجود او د عدم ترمنځ اختلاف واقع شي، یو فریق د وجود قایل وي، بل فریق د عدم قایل وي، گواهان چا سره نه وي، نو څوک چې په اصل معنی موږ بار بار وایو هغه ته منکر او مدعی علیه ویل کېږي. نو څوک چې د صفات اصلیه او د وجود قایل قول به هم د معتبر وي سره د قسمه، دا به منکر او مدعی علیه وي. او حکم د صفات عارضه
چې کله په یو عارضی صفت کې طاری صفت کې اختلاف واقع شي د وجود او د عدم یو فریق د وجود دعوه کوي بل د عدم نو گواهان چا سره نشته او څوک چې د قاعده موافق وي غته منکر مدعی علی ویل کېږي قول لغه معتبر وي نو څوک کم فریق چې په صفات عارضه کې د عدم دعوه کوي هم دغه قول به قابل قبول وي هغه به منکر مدعی علی وي دا حکم شو مفهوم د قاعده هر یو شي کې مختلف صفات کېدل شي کله دا صفات حسی وي لکه مبید عیب نه پاکېدل یو جنې باکیره کېدل او کله دا صفات چې د معنوي وي لکه یو وخت صحیح کېدل بیا د اجاره د وغیرہ نو مفهوم د قاعده دا دی چې کله په صفات اصلیو کې اختلاف واقع شي نو قول څنګه چې مخکې حکم کې ویل قول بعد هغه فریق معتبر وي څوک چې د وجود قایل وي هکذا مقابل سره گواهانو نو هغه مدعی دي وی به دغه قول معتبري دغه دعوه به قابل قبول او اصل په صفات عارضه کې عدم دی نو کچري د دوه فریقو منځ کې اختلاف راشي مفهوم د قاعده دا دی چې یو د وجود بل د عدم قایل نو څوک چې عدم قایل قول به هم دغه معتبر وي هک وجود ولا سره گواهان موجود وي یعنی دغه مخالف دلیل پیدا شي مسبه به دغه قول معتبري مخکې مونږ ویلي مولوی تقریبا چې الاصل ابقاء ما كان على ما كان کی القديم يترك على قدمه کی ویلو چې دغه پنځمه قاعده او د څلورمه او ورپسې اتمه قاعده روانه ده الاصل في الصفات العارضه العدم د دې ټولو دلیل چې دی هغه د دې ټولو بنیادی قاعده چې د غلیقین لا یزول بالشک دی هم دغه دلایل د ټولو دلایل هم دي نو اصل په صفات عارضه کې عدم دی یعنی یقیني تورغه معدوم وي موجودوالی شکی الیقین لا یزول بالشک نو دغه معدوموالی یقیني دی شک سره به معدوموالی نه ختميږي د وجود قایل کیږي دغه مفهوم دی تفریعات او ری صاحب د هدايه موږ تازه کتاب المضاربت کی ویلا کله چې رب المال او د مضارب ترمنځ اختلاف واقع شي رب المال د نفع قایل چې نفع شوی دا او مضارب د نفع انکار کوي چې نفع نه ده شوی هدايه کې سبا مسله ذکر ده نو په دې صورت کې به د مضارب قول معتبر وي ځکه نفع دا صفات عارضه ونه ده او اصل په صفات عارضه کې عدم دی نو مضارب منکر او مدعی علیه دی قول به هم د معتبر وي هاکه چې رب المال سره گواهان موجود شو بنفع نو وسبه به دغه قول معتبري دویم صورت خاوند د خزي بجون کې دویم تفری کچري خاوند په خزه منه داوا وکي بلکې د سیوایا داوی مسله سره روانه ده یو سره خپل خزي ته وای کنن روزي تعالی ما نفقه در نکړل نو ته طلاقي کنن می نفقه در نکړه نو ته طلاقي به ورستي رشي او د خزي او خاون ترمنځ اختلاف واقع شي خاون وای نفقه می درکړی دا لہذا طلاق نه دی واقع شوی او خزه وای نفقه دی نه درا کړی طلاق واقع شوی دی نو وسدلته نفقه د صفات عارضه ونه ده اصل الذي عدم دی او خزه په اصل معنی ده نو خزه منکر او مدعی قول به خزه معتبر وي هغه د سړي سره غواهانو بس په بیل خبره ده تاسو به دې پوه شولې یو بل صورت یې ووري یو سړی خزه ته وایي چې چرنن ورځې زکور ته داخل نشو مانه ته طلاقي کنن ورځې د صورت ډیر اهم دی بلکې دا مخ کې او دا ځین کې پوره کې نه وای کنن ورځې زکور ته داخل نشو ماته به طلاقي به سړی ورځ تیر شي خزه وایي ورځ تیر شي خزه وایي چې ته کور ته نه داخل شوی لہذا زه طلاق یم خاون وایي کور ته داخل شوی ما ته نه طلاقه دلته قول د چا معتبر دی تاسو وایي به ووري خزي ته وایي کنن وځي ز کور ته داخل نشم
کور ته داخلېدل صفات عارضهونه ده. که زه کور ته داخل نشم ته به طلاق ای به ورځ تېره شي. ماښام خاوند د صفات عارضه او قایله دی د وجود دعوه کوي زه کور ته داخل شوی وم، او ښځه د صفات عارضه او د عدم دعوه کوي ته کور ته نه وي داخل شوی، لہذا طلاق یم. قول به د چا معتبري؟ اصل په صفات عارضه کې څه دی؟ عدم دی. نو ښځه وایي نه داخل شوی، ټول وایي، خاوند وایي داخل شوی، د چا قول معتبر دی؟ څه نه پوهېږئ؟ خوله ښځه وکړه نو خدای خو هر کله موږ به یو شی بار بار باندې څه به موږ نه پوهېږئ. تاسو پوه شوئ که نه؟ نو ظاهره کې معلومیږي د چا قول معتبر دی؟ د ښځې قول معتبر دی. لکه ښځه د صفات عارضه او د عدم خبره کوي، نه داخل شوی، څنګه نه پوهېږئ، پته نه لګي، بیا هم خورې خطا کېږي. اوس یو پیرې ویل ښځه، اوس بیا هم وایي خاوند، بیا واورئ بڼه سي طبیعت خرابوئ. یو سړی ښځې ته وایي ورپسې قاعده مضبوطه را روانه ده، ځکه بار بار وایم که زه نن کور ته داخل نه شم نو ته به طلاق ای. ورځ تېره شي، ښځه د صفات عارضه او د عدم خبره کوي، ته کور ته نه داخل شوی. خاوند د صفات عارضه او د وجود دعوه کوي، کور ته داخل شوی یم. نه قول به د چا معتبري؟ د ښځې به معتبري. ظاهره کې داسې معلومیږي، خو مسله دا ده چې قول به د خاوند معتبري. نه صحیح خبره. وجه څه ده؟ راځي قاعده واورئ. قاعده دا ده چې شرط معلق علیه هغه شرط کم باندې چې حکم معلق شي. لکه دلته اول صورت کې نفقه دا شرط تو کنن ورځ مې نفقه در نکړه ته به طلاق ای، داسې ویلو. او د بل صورت کې د دویم مثال کې کور ته داخلېدل دا شرط دی، او دواړو صورتونو کې طلاق معلق کړی دی. نو ځان پوهې کوي هغه شرط کم باندې چې حکم معلق وي. د دې شرط دوه قسم دي. یو قسم هغه دی چې د حکم قطعی نظر دا شرط داسې دی چې بده کې تنازع جوړېدلی شي، اختلاف واقع کېدلی شي. لکه نفقه داسې یو شی دی چې دې کې قطع نظر د دې نه چې طلاق په معلق دی، اختلاف پکې واقع کېدی شي. ښځه وایي نفقه نه ده میله او خاوند وایي درکړې مې ده. دې صورت کې مقصود به هم دا شرط وي، مقصود هم شرط دی. نو اختلاف په صورت کې عمدې ته به ګورو دې شرط ته چې دې کې څوک منکر دی او څوک مدعي دی. نو هلته موږ نفقې په صورت کې ویل چې څوک په نفقه کې منکر دی او څوک په نفقه کې مدعي دی. نو خاوند مدعي و، ښځه منکره و، قول د ښځې معتبر و. عمدې ته به ګورو دې شرط ته. دویم صورت شرط داسې دی چې د حکم نه قطع نظر په هغې کې د سره تنازع راځي نه، اختلاف راځي نه، بالفاظ دیگر مقصود د اختلاف حکم وي، شرط نه وي. د حکم نه قطع نظر د سره به د شرط کې اختلاف راځي نه. لکه کور ته داخلېدل نه داخلېدل دا شرط و. کور ته داخلېدل دې کې د طلاق نه علاوه د طلاق نه قطع نظر د سره اختلاف واقع کېږي نه. دا اوس خبره د کور ته داخلي نه داخل. دلته مقصود کور ته داخلېدل نه داخلېدل نه، بلکې مقصود څوک وي؟ هغه حکم وي کوم چې په معلق وي. نو په دې صورت کې دغه شان مثال کې به موږ به شرط معلق علیه ته نه ګورو، بلکې هغه حکم معلق ته به ګورو، هغه کې څوک منکر دی څوک مدعي دی. نو خاوند منکر دی د طلاق نه چې کور ته داخل شوی نه طلاق، ښځه مدعیه ده چې کور ته داخل شوی نه طلاق یم. دې ته به ګورو. غرض مقصود دی وخت دا دی، پته لګي پوه شوي که نه. بهرحال ځکه موږ ویل چې قول له چا به معتبر وي؟ خاوند به معتبر وي، ځکه چې خاوند په حکم کې یعنی په مقصود کې منکر دی. همدغه شان درېیمه تفریع، که چېرې مشتري او د بایع ترمنځ د مبیعې په قبضه عدم قبضه کې اختلاف راشي. بایع وایي قبضه د مبیعې دې کړې، د مشتري وایي نه مې ده کړې. نو قبضه صفات عارضه ونه ده. الاصل فی الصفات العارضه العدم. نو قول به د مشتري معتبر وي، حق د بایع سره ګواهانی. ثمنو کې اختلاف دی، قبضه شوي که نه دي قبضه شوي. نو قبضه د ثمنم الاصل فی الصفات العارضه العدم.
نو قول به د بای معتبر وي چې هغه قبضه مینه د کړي دغه شن اجرت موجر او مستاجر کی اختلاف راشي قبضه شوی کنه ده نو اصل په اجرت په قبضه اجرت کی صفات عارضه ونه دي عدم دي نو موجر قول به معتبر وي چې ما اجرت نه دی قبضه کړي. درې څلورم نمبر یو سړي مبیا خرڅ کړله مشتری داوا کوي مبیا کې داسې عیب دی چې دغه په وجه مبیا بای ته واپس کول د ازما حق دی بای وې داسې عیب پکې نشته اختلاف واقع شو فی الحال پتم نه لګي غوان شته دی نه نو اصل په صفات عارضه او کې عدم دی او عیب صفات عارضه ونه دی نو داوا د عدم عیب د اصل چې دغه بای کوي نو بای مدعینا منکر شو مشتری مدعی دی د ثبوت عیب کګوان ورسره صحیح کني نه با پنځم یو سړي په بل باندې غوا خرڅ کړله چې غوا کور ته بوتله پي نه کول بای ته غوا واپس کول غواړي ورته وایي چې تا نه ما دا غوا اخیستې وه په دې شرط چې پي به کوي شرط دعوه کوي او بای ورته وایي ما ته باندې غوا در خرڅ کړې وه مطلقاً شرط وه دا پکې نه و چې پي به کوي که نه به کوي نو شرط په بیه کې لګول صفات عارضه ونه ده او اصل به صفات عارضه وکي عدم دی او بای د عدم قائل دی چې شرط پکې نو مشتری مدعی دی نو قول بده بای معتبری حاکم مدعی یعنی مشتری سره گواهان موجودین نو بس په بداغه قول معتبری تاسو ورسېدلې بهرحال دا تفریحات من ذکر کړل دا ټول هغه چې کومه مشهوره ماده ده داغي جوړېدل الاصل فی صفات العارضه العدم او کچری د صفات اصلیه او مسله وا نبی باغی کې اصل وجود دی څوک چې د وجود قایلی مخکې موږ مفهوم کې ویل حکم کې ویل قول به هم داغه معتبري دی قاعده کې څه مستثنیات دي او بنیاد د مستثنیاتو هغه پرونه بحثو چې موږ ویلو کله چې د اصل او د ظاهر ترمنځ اختلاف راشي اگر چې ظاهري ضعیف وي نو ترجیبه ظاهر لري اصل لرنه دا څه وکنه ندلته بوس دا کوم مستثنیات صورتونه بیانو دي کې به اصل چې یو شان وي ظاهر به بل شان وي نو موږ به دې اصل ته نه کتلی نو د ظاهر موافق به حکم لګولې او ظاهر به داسې لکه چې دې اصل مستثنیاتونه مسله ده تاسو ګورئ مثالونه کې یو سړی دی د ښځې په ژوند کې د هغې په مال کې تصرف کوي بیا ښځه وفات شوله د ښځې ورثه او دعوه به سړي وکړله تا زمونږ د دغه ښځې چې ستا ښځه ده زمونږ مورثه د هغې په مال کې تصرف کړی دی د هغې د اجازت نه غیر او خاوند وایي چې ما د هغې په اجازت سره د هغې په مال کې تصرف کړی نو اجازت دا د صفات عارضه ونه دی او اصل په صفات عارضه کې عدم دی نو ورثه د صفات عارضه او د عدم قایل دي او خاوند دغه صفات عارضه او د وجود بیان کوي چې ماته اجازت وو نو د قاعده موافق پکار دي چې قول د ورثه معتبر شي خو بهم قول له خاوند معتبر دی وجه څه ده ځکه ظاهر ده چې خاوند د خزي په ژوند کې دغه په مال کې تصرف کوي نو معلومیږي اجازت به ظاهر ده نو ویلو دغه ظاهر په وجه معنی اصل متروک دی ونه رسیدلې نو کده سوي چې دلته ظاهر راځي حدیم ټیک دی او کده سوي چې دا د قاعده د مستثنیات نه ده هم صحیح ده یو سړي بل ته څه شی هبه کو مثلا موبایل ورته هبه کو نو واهب د حنا په بنس باندې هبه کې شی موهوب کې رجوع کولای شي نو واهب موهوب له ته ویل چې هغه موبایل ما ته واپس کاغه ته له خو هلاک شوی دی نو بده کې وته واهب وایي چې نه موجود دی موهوب له وی هلاک دی مونږ ویلو کنه چې وو صورتونه کې واهب رجوع نشي کولای هغه کې یو هام او هلاکت دمع خزقه هغه کې هلاکت مو لہذا رجوع نشي کولای واهب وی موجود دی رجوع کولای شم نو بوجود د شی موهوبه کې او په عدم د شی موهوبه کې اختلاف را لې نو شی موهوبه د مخکې نه موجود او یقیني تور ما ویلو دا خبرم پکې رکزین کې نو اوس دغه معدوم والي د صفات عارضه ونه دي معدوم والي
خی دلته قول د موهوب له معتبر دی اگر چې موهوب له د صفات عارضه او د وجود قائل دی حلاکت صفات عارضه نه دی د وجود قائل دی واهب د صفات عارضه او د عدم قائل دی د عدم حلاکت بهم د واهب قول نه دی معتبر د چا معتبر دی موهوب له وجه څه وجه دلته ظاهر په مقابله د اصل کې راغلی ظاهر دا دی چې موهوب له مالک او مالک په خپل شاو کې تصرف کوي خوري هلاک شي ختم شي نو د شان بونو خرڅ کولو د خرڅولو تصرف لري د هبه کولو تصرف لري کله استعمال شي استعمالولو د خوراک سکاک شي د خوراک سکاک تصرف لري اهلیت لري بس کړي وي دسي درېما خجی یو سړي داوا وکړه چې ما ته خزي مطلقاً مہر معاف کړی دی خزه ورته وای ما درته مہر معاف کړی بده شرط چې مال به طلاق نه راکې نو شرط صفات عارضه ونه دي مہر معاف دی شرط پکشتا چې بده شرط به معافي چې طلاق به نه راکې کنه شته پکې اصل کې مسله دا ده چې د خزي عمر شي بده مسله کې نو مطلب بداوی چې ما مہر معاف کړو په دې شرط چې مال به طلاق نه راکې تا چون کې مال طلاق را کو لہذا مہر مې نه دی معاف رسې کنه نو که مہر خزه په شرط معاف کی او شرط موجود نشي نو مہر نه معاف کیږي دا مسله ده بهرحال تفصیل راشي خزه خاون خزه باندې داوا کوي تا ما ته مہر مطلقاً معاف کړي خزه وای ما درته معاف کړي خو شرط پکې دی چې طلاق بنه راکې اوس قول خزه معتبر دی کده سړی نو شرط صفات عارضه ونه دي طلاق نه راکول شرط اوصل په صفات عارضه کی عدم دي نو خزه مدعیه جوړیږي ځکه د صفات عارضه او د وجود قائل ده سړی په اصل معنی دي چې صفات عارضه کی عدم یعنی شرط نشته بهم خزه قول معتبر دي وجه سره ور خزه چې ده کنه دا مدعیه جوړیږي ظاهره کې ځکه د شرط د وجود قائل ده شرط کې خاصل کې عدم دی کنه سب ذهن کې خبر راځي ولی ځکه ظاهر په مقابله د اصل کې راغلی ظاهر دا ده چې وسله خپل حق معاف کوي نو خامخا اسینه معاف کوي بل نه څغواړي څلورم استثناء ولا صورت نام هدايه کې دی یو سره مضارب دی مثلا زر بیراوللی نو رب المال ورته وی چې بده زرو کې هدايه کې د زرو 2000 مثال ورکړي 2000 روپۍ دي رب المال ورته وی چې بده کې دا 2000 واړه روپۍ چې دي دا رأس المال نه فنه ده شوی مضارب وی چې نه 1000 روپۍ رب المال ویل کو رأس المال می ویلو رب المال وی 2000 واړه روپۍ چې دي رأس المال نه فنه ده شوی او مضارب وی چې نه 1000 روپۍ رأس المال له او 1000 روپۍ نفع د تقسیمو به تاسو څو ګورئ نفع د صفات عارضه ونه ده او مضارب د نفع قائل ده د صفات عارضه او د وجود مظاهر کې دا مدعی معلومیږي او رب المال د صفات عارضه او د عدم نفع نه ده شوی په اصل له منکر جوړیږي بکار د قول لغه معتبر شي خو هم قول ده مضارب معتبر دي وجه دا ده چې دلته ظاهر ده چې نفع بشوي ځکه چې څوک چاله مضاربت معنی مال ورکی نو هغه اسنک دی بس کار بکی کینو او قدم نه خو هدايه کې ولا وجه ذکر کړی د چې قول د قابض معتبر وی امینا کان او زمینا کغه امین ویم قول معتبر دی کو غاصب زمین ویم قول معتبر دی هغه قابض دی په الحال تاسو به دې پوه شئ بس یې کوي